بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینهواله. د ډاکټر فوزیه احمدزی چې کوم په لاو کال راځي د هغو چې کوم خبرې کوي د هغو ته صرف یو شارټ میسج ورکوم. ډاکټر صاحب متوجه شه، ته چې کله په لاو کال راشي او په سوشل میډیا یوټیوب ټویټر فیسبوک وغیره باندې ته کومې په مذهب او په اسلام پسې خبرې کوې، په اسلام پسې ستا کومې ټوکې شروع کړي، ته د قرآن نه مکمل منکره شي. ستا تېره ورځ ما یو ویډیو وکتله چې په هغه کې ته ووایې چې په قرآن شریف کې د پردې په باره کې بالکل اړو آیات نه دی راغلی. نو زه به ته صرف شارټ کټ دا ووایم چې اول خو تا قرآن شریف سټډي کړی دی نه. که تا قرآن شریف سټډي کړی وی نو سورت نور او سورت النساء ته دا وګوره چې په دې کې د زنانه دپاره څونه خبرې دي د حیا او د پردې. دویمه خبره دا چې ته کله په عالم پسې په مولانو پسې خبرې کوې او بالکل هغو ته په دومره سپک نظر ګورې چې اړو د انسان نظر څه چې زناور په نظر هم هغو ته نه ګورې. نو زه ستا نه دا تپوس کوم چې ته په امریکا کې پاتې کېږې، دغلته عیسایان دي، هغو چېرته خپل پادري پسې خبرې کړي دي یا یو هندو په خپل بګوان پسې خبرې کړي دي، که نه صرف ته یې چې په خپل عالمانو پسې، په خپلو مولانو پسې، په خپلو طالبانو پسې خبرې کوې. څه سوچ خبره ده. بیا ته خو ډاکټر یې، اوس چې کوم د زما په خیال پی ایچ ډي کې، نو بیا ستا غوندې خلکو له داسې خبرې کول انتهایي نامناسب خبره ده، انتهایي. او بیا چې کله ته لایو راشي او په کوم لباس کې ته راځي، یوه بله خبره انتهایي سخت خف کړی وم په دې خبره باندې چې ته کله ووایې چې کله طالب او ملا پې خفه کېږي نو زه به شرټ م وباسم، زه به پینټ م وباسم. نو تا خو اصل د پښتنو او د مسلمانانو نه پرتوګونه ویستل، نور ضرورت نشته. که ته دغه اوس ته هم څه پروا نشته دی، لکه ته لغړی ننګی. شارټ کټ درته دا وایم چې انسانیت پوه شه. افغانستان بلا خلک به دغه یورپي ملکونو کې دي، مسلمانان دي، پښتانه دي، افغانان دي، تا خو د پښتنو نوم وشرماو، د پښتنو نوم د خاورو سره خاورې کو. صرف یو شارټ پیغام درته دا در کوم چې څه خدای دره دا لپاره نور بس څه دې کړي دي هغه دې کړي، نور دا لانجې کونجې پرېږده. او که د دې ویډیو په جواب کې ستا ته ریاکشن ویډیو راغله نو بیا د دې نه به زما سخت الفاظ وي. ځکه په اول د پښتو لفظونه ځکه پوهېږم چې د پښتو او د اسلام سیوه دا ده چې اول به سړي ته هدایت کې په قلاره خبره به ورته کوې. که د دې نه نه نو انشاءالله سخت لفظونه، غلط الفاظ، د غلطو الفاظو استعمال دا موږ له هم راځي. خو انسانیت په ځان کې راوله، انسانیت انسان جوړ شه. ته خو وایې چې یاره په یورپ کې ټول انسانان دي او دا مشرق دا چې کوم دي دا ټول سپي دي، ځناور دي. ته خو ځان د انسانانو په ملک کې اوسېږې که نه، ته خو انسان شه که نه، لږ انسانیت خو په ځان کې راوله. بس د نن دپاره دومره، او د ویډیو جواب انتظار به دې کوم. که بل څه غلط الفاظ، غلطه ویډیو دې راله نو د ایکشن جواب به ریاکشن چې کوم دی زما ګوره.